ملګرو وایي ساز کی نه دریاب جوړیږي. دا خبره به تاسو اورېدلې وي، خو د دې عملي کېدو دپاره چې کوم دی امیر صاحب کوشش کړی و، نن الحمدلله موټر یې پکې واغستو، مخکې پکې یو ګاډی اغستی، یو ځل یې بیا همدغه خبره باندې عمل وکړو، د چرګو روزګار یې شروع کړو. شروع کړی د څو نه یو څو چرګو نه یې شروع کړی، واړه چرګوټي به یې راوړل. نن الحمدلله دی د خپل روزګار مالک دی او تاسو ته فی سبیل الله دغه روزګار د امیر صاحب روانولی شي. نو کم کسان چې مستحق دي، کم کسان چې د دې فری روزګار مستحق دي، فی سبیل الله وس نه لري، دی به تاسو ته فی سبیل الله روزګار روانوي او 1 روپۍ به هم تاسو نه نالي او دی به تاسو ته دغه روزګار مطابق چرګې درکوي د الله په رضا. دوه خبرې ورسره کوو چې څه طریقه کار دی دی. السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه امیر صاحب. اول خدا خبره وکړئ رښتیا هم پکې ګاډی واغستو دوباره بیا؟ یاره الحمدلله روزګار چې دی د تجارت په قرآن شریف کې ذکر دی، بل نوکرۍ نه ستا خواهشات نه پوره کېږي، هغه به د روزګار نه به چې کوم دی الله جل شانه او د کوم شي باندې د الله پاک وعدې دي نو هغه حق او سچ دي، دې باندې زموږ ایمان دی. ته سړی حلال روزګار کوي نو دا خو ډېره معمولي خبره ده. اول هم روزګار د څو چرګو نه روان کړی؟ اول د سټارټینګ خو موږ د 2000 نه ایسته د چوزې نه د یوې ورځې چوزې نه او الحمدلله کې خو الله پاک داسې تجربه راکړې ده چې سترګې مې پټې مې نو پېژنم چې یاره اصل دی که نسل دی، بل ویکسین په کومه طریقه شوي دي. امیر صاحب دا روزګار د ښځو دی، تاسو به اورېدلي وي جی 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 معاشره کې هر سړی دا خبره کوي، دا زه نه کوم، دا د هر انسان دا خبره ده، وایي دا خو د زنانو روزګار دی، چرګې ښځې ساتي. نو آیا نن پکې یو نارینه موټر واغستو، الله پکې کروڑونو ته روزګار ورساو، نو څه ګڼئ دا د ښځو روزګار باندې درته خندا درځي، پیغور درته ښکاري، دا خلک چې خنداګانې کوي که نه، د هغوی په باره کې څه وی؟ یاره اصل خبره دا ده چې موږ کوم معاشره کې ژوند کوو نو دا خبرې خو به وي، خو زه دا وایم چې د سوال نه خو ښه دی که نه، یا د بل سره د مزدورۍ نه خو ښه دی که نه. انډهدار کور ضرورت دی او په یو دکان کې نه په وړي انډه ختمه شوه نه په جمي جي انډه ختمه شوه، خو څوک نه څوک لګیا دي فارمینګ کوي که نه، نو بیا ما ورته هم شروع کړو، موږ هم دې ته لاس واچو. حلال روزګار دی، بل دا فوډ دی، ټیک شوه، بل دا د کور کوسې روزګار دی. تاسو څنګه خبره وکړه زنانو نو بالکل الله ګواه دی چې ډېرو زما میندو خویندو روزګار بالکل روان کو، خو دې سره چې کوم نه پښتون د فارمینګ نه ډېر زیات لري، لږ نه ډېر زیات لري او الحمدلله متوجه مو کو خلکو پرا په خپل صحیح ښه فارمونه جوړ کړ چې کوم د فارم کومه طریقه ده په هغه لار ورسره لاړه او ښه کامیابۍ سره روان دي. 200 نه تقریبا بره خلکو کار روان کو، دې کې به د نقصان شوی د 200 خلکو به تقریبا نقصان هم شوی، خو د هغه خلکو نقصان به شوی صافي صاحب چې کوم خلکو غفلت کړی دی. یا موږ ویو چې بهی په دې طریقه ځاو ته خپل منل کړي یا بر وخت چې کوم دی موږ ته اطلاع نه راکړي، نو د هغه خلکو لکه زه یو روزګار کوم نو پکار چې څنګه زه نوکرۍ له ټیم ورکوم نو پکار دا چې د ښکارم د دې لم ټیم ورکم که نه، نو چې دې کله ما ټیم ورکو او بر وخت د کینسر علاج شته نو خو یو سړی دا نه وایي چې کني باران به وي او خټې به نه وي، خامخا به وي، تبه به هم راځي، ټوخی به هم راځي، زکام به هم راځي، د کینسر علاج ته ځي چې بر وخت په یو شي باندې پوه شو د هغې ټریټمنټ وکړي او د هغې هغه شان چې کوم دی د هغه وکړي نو هېڅ خبره نشته. الحمدلله دا سخت جان دی، بل 2 کاله انډه کوي، لکه دا ډېره غټه خبره ده او ډیلی کوي، دی وایي 320 زه هم ماته نه 345 340 انډې هم کال کې ایښتي دي. امیر صاحب یو خبره کول غواړم، وایي مستحقینو ته فری روزګار روانې فی سبیل الله چرګې به هسې ورکې؟ جی بالکل یو نیت یو عزم خو مې کړی دی. او بیا به چرګې واپس غواړې که روزګار یې وچلېدو پیسې به ترې غواړې؟ نه دا هغه شوي دا بالکل دغه خپل روزګار مالک شو، الله جل شانه دې نور هم ترقیانې خوشحالیانې ورکړي. ما خو یو سټیپ په یو قدم اخدم ځکه چې لمبر مې په سوشل میډیا باندې دی، ډېر مستحقین زما خویندې زما وروڼه داسې دي چې الله ګواه دی چې بالکل مستحق دي. صحیح ما 2-3 سره وکړو خو نور زما هغه شان وخت نشته، صافي صاحب نشم رسېدی نشم ځکه چې چرګې قیمت ته وګورو دغه له وګورو نو 250 نه د هغه روزګار روانېږي نه د هغه پرې هغه شان گزاره کېږي نه، کم سے کم چې 50 چرګې ترتیب ما چا د 40 ورکې، چا د 45، چا د 50، 2-3 سره مې وکړو. الحمدلله د هغې پې د خپل کور کټوۍ دغه پې ښه مزېدار روان دی، پرده پې پرته ده، په خپل عزت سره په خپل دغه سره په خپل کور کې د یو روزګار طرف ته لاړه، خو زه یوازې دغه طرف ته نشم رسېدی چې کني یاره د هر چا سره لاس وکړی شم. کم کسان چې مستحق دي
نو امیر صاحب بدرتا د الله پر رضا چرګ درکې صرف د ثواب په نیت تاسو به ځان ته روزګار روان کړئ تاسو ځان ته وچلوي تاسو دې پکې الله د کروڑونو مالکان کی بالکل آسی به تاسو ته دا چرګ درکې آسی په کومه طریقه تاسو دا حاصلولی شئ کم کسان چې مستحقین دي هغه ته به امیر صاحب آسی چرګ ورکوي بالکل مفت نه درنه پیسې غواړي کاروبار دی وچلېدو ډېرې شوې 50 شپېته پورې چرګې مفت حاصلې کوي هغه کسان کم چې د دې مستحق دي دا نه چې کم کسان مستحق نه وي هغه راخوشي وي چې امیر صاحب ما ته چرګې خیراتي راکړه دا وایي چې زه خیراتي چرګې ورکوم خو زما هم دومره وس نه کېږي بیا راله دا څنګه چرګې ورکوي دا سخي ارسلا خان نه دی نه ملا نصرالدین دی چې دا به تاسې چرګې درکوي دا به ملګري د دې سره تعاون کوي د سره چې څه گنجائش کیږي هغه به بالکل د خپل سیډه درکوي بیا کم رونه چې غواړي چې د سره تعاون وکړي یا د خپل مسلمان رور د پاره روزګار روان یا کومه پښتنه پیغله چې کومه سوال کوي مستحق د سوال دا امیر صاحب باغې ته داسې یو روزګار رواني د الله پر رضا باغې ته چرګې ورکوي او هغه چرګې باغه چې روزګار شروع کوي او کروڑونو ته به رسي ان شاء الله دا یو سټپ دا غسته دی خدا په دې کې د ملګرو نه د تعاون اپیل هم کوي دی وایي چې زما دومره وس نشته دی نو بعضې ملګري چې کوم وس لري او صاحب استطاعت دي نو هغه د زما سره تعاون وکړي همداسې دی امیر صاحب جی بالکل دا یوازې ناممکنه ده ناممکنه داسې ده چې بیا دا شی بیا په بل طرف ته داسې دي چې کم سړی مستحق نه دی هغه به هم رابطه کوي یو خو دا درخواست مهرباني به وي چې لکه کم مستحق دی لکه زه انداز نشم کولی لکه ډېر بدري ووي چې یاره راشه وګوره زموږ حالات وګوره حقیقت کې الله ګواه دی چې ما ځان له خوښوي هغه به دې بل له هم خوښوي که نه یو سړی دی مستحق دی نو بالکل هغه به ګورو لازمي ده اوس که چېرې فرض کړو ما سره خپل پښتانه وروڼه ودرېږي چېرې د یو خور عزت محفوظ پاتې شي د یو ورور عزت محفوظ پاتې شي هغه سوال نشي کولی هغه شوکه نشي کولی ډاکه نشي کولی او هغه د خپل روزګار نو دې کې به ما سره ودرېږي انشاءالله که خیر او زه به باقاعده زه هغه به ګورم چې مستحق وي بالکل انشاءالله که خیري د الله د رضا لپاره به ورکوو رهنمایي به هم کوو تر هغې پورې تر کومې پورې هغه په خپلو خپو نه ودرېدلې انشاءالله که خیري نه جي نه دا بالکل دا د هغه شوي او امید د ربه چې انشاءالله که خیري دا مې د الله جل شانهو د ذات نه امید دی چې انشاءالله ګروت په کوي په وړاندې به ځي که خیر انشاءالله خبره کول غواړم کله هم چې یو انسان د بل انسان د ښه کولو کوشش وکړي الله تعالی هغه ته ترقي ورکوي امیر صاحب وایي چې زه به د نورو د ښه کولو کوشش وکړم د خپل وس مطابق انشاءالله الله به ما ته کامیابي راکړي کامیابي الله ورکړې هم ده او انشاءالله نوره کامیابي وی هم تاسو زر تر زره وینئ چې دغه شانتي نیکې ارادې لري اراده خو دا ده چې 4-5 کسانو ته فی سبیل الله چرګې ورکړي 40 شوې 50 شوې 10 شوې د خپل وس مطابق دا وګورئ او نورو ته هم ورکوي نو د بعضې وروڼو نه درخواست دی چې تاسو د یو پښتون رور دپاره روزګار روان کوي د سره تعاون وکړئ چې دی پرې چرګې راوړي او هغه فی سبیل الله هغه کسانو ته ورکړي کوم چې مستحق دي کوم چې سوال کوي هغه سوالګر به سبا روزګاري وي نورو ته به د روزګار طریقه ورکوي نو داسې قسمه خپل پښتون رور سپورټ کوي چې هغه د غریب سره تعاون کوي او دغه طریقه ده چې دی وایي چې زما سره ملګري تعاون وکړي امداد دی وکړي زه بیا هم د خپله اراده پرېږدم نه زه به بیا هم فی سبیل الله خلکو ته چرګې ورکوم خو شرط پکې دا دی چې زما وس څومره پورې کېږي هغه به وکړم او بیا به هسې ناست وي نو روزانه را سره ملګري رونه خویندې هغه کسان چې ډېر عاجز دي په خپو باندې معذوره دي هغه روزګار روانول غواړي و یا یې را سره رابطه کوي خو زما وس نه کېږي د خپل وس مطابق بیا هم کوم او کړی مې دی امداد خو دا هم چې کومه ده یو طریقه غواړي امیر صاحب که چېرې دا ټولې چرګې خیراتي کې دی به سبا دیاړي کوي دی به څه کوي نو د ده سپورټ پکار دی د خپل پښتون رور دپاره روزګار روان کوي چې کوم ځای کې هم تاسو غواړئ چې یو کس سپورټ کوي نو د سره به رابطه وکړئ د ده چې کوم نمبر پاس تاسو ته ښکاري په ده باندې د ده ایزي پیسه نمبر هم دی په ده باندې د رابطې نمبر هم دی او واتساپ هم دی د سره رابطه کولی شئ او خپل پښتانه سپورټ کوي خپل هغه کسان کم چې اصل د سوال مستحق دي سوال نه کوي هغوی ته روزګار روان کوي چې سبا په خپلو خپو ودرېږي انشاءالله دا روزګار چې تر کومه پورې د هغوی چلیږي ستاسو بس ثواب کېږي ډېره مننه